معصوم او ته یې خپل عیب ته متوجه شه نورو عیبونه چشم پوشي وکړه. مولوی مثنوی کې یوا کیسه به نویس غالبا ایمو تاسو مثال انداشه دي څلور هندوستان سره تعلق لرونکي مسلمانان دي. اگر اسی و مسجد ته نوځي، مسجد ته نوځي هلته لمانځه باندې ودرېږي، یو مستحبي لمونځ یا قضایي واجب لمونځ نه، لمانځه باندې ودرېږي. څه دي لمانځه دوران کې ما لمانځه کې ایو نماز گزار دی، ایو کس دی سا حاجیبا غونده کی خبره دی آیا المنزه ټیم شولو سو مؤذن مسجد ته راغللو، یعنی المنزه کی خبرې وکړلې. ابل مؤذن ابل نماز گزار څنګه المنزه کې وو هغه د دې حاجیبا غونده کی خبره ته خپل المنزه کی خبرې وکړې ته المنز باطل شو. کس خپل ابن غافل وسمایا وکړي خبرې ادریام هغه غاګ ور باندې کوي خو تویا وکړي المنځ کې خبرې تویا المنځ باطل شو در حالی کې صدایا خپل ځان غافل وسمایا وکړي. اصل رام د دې الحمدلله مخ څنګه ویلای مخ المنځ ټیک مولوی ایس دغه ارسالورو المنځونه باطل شول. خو چې ونو سره فرق صرف دا و سهار یو ایبل عیب ته متوجه وو خپل عیب نه غافل و څه صدا خبرې کوم المنځ کې. اکثر انسان دا شی دی اکم عیب سے بلکہ نشندہی کوي اماغا یو نه بڑھ کر دی کې خپل موجود دی خو خپل عیب نه چي دی غافل دی. سیس بل سترګې کې مثلا خپل سترګې کې وخ نه کسي بلکې خلیا کسي معصوم دي. مؤمن دا شی نه وي، مؤمن خپل عیب ته متوجه وي، خپل عیب کې مشغول وي. مولای متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام تو بلند و صلوات واسطے مولا امیر المؤمنین نهج البلاغہ خطبہ نمبر 176 کے ارشاد کوي مولای ان المؤمن لا يصبح ولا يمسي الا نفسه ظنون عنده. مؤمن د څه دی مؤمن صفات دا دی مولای سب اور باندې نه کېږي شپه اور باندې نه رسي مګر دا خپل نفس په باره کې بدګمانه دی. دوا کسان څنګه یو کاروبار کې شریک وي ایو شریک بل شریک په باره کې څنګه دقت سره سترګې غړي چې ته مثلا توان رته ونه رسي خیانات رسره ونه کی. معصومی سه مؤمن خپل ځون په باره کې انداز شه دی سب ټیم خپل نفس په باره کې بدګمانه دی مخامخ خپل نفس په باره کې بدګمانه دی ساسینه د نفس مو سرکشه طرف ته بوزي خپل ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. پس انسان یو مؤمن خپل نفس نه مطمئن نه دی بدګمانه درې قسم ته دی. یو ور خدای په باره کې بدګماني سیدی مزامات شوی دی په ګور دی مو ته خدای په باره کې بدګماني نشو خدای نه خرو ګمان وسته مختصر وینم. یو ور مؤمن په باره کې بدګماني دی معصومی نه مؤمن په باره کې بدګماني ما کوا مؤمن په باره کې حسن ظن وسته ویلې سم مؤمن په باره کې بدګماني باعث جوړیږي چې انسان هغه مؤمن نوریا شي. دریام قسم د بدګماني هغه خپل نفس په باره کې دی معصومی سم مؤمن خپل نفس په باره کې بدګمانه وي. بل ځای کې مولای متقیان خطبه نمبر 110 کې غالبا ارشاد کوي مولای ایس مؤمن هغه دی فهم لانفسهم متهمون. مؤمن هغه دی څنګه اتهام او تهمت صرف اور صرف خپل نفس باندې فهم لانفسهم متهمون خپل نفس ملامت کوي خپل نفس متهم کوي خپل نفس نه راضي نه دی. یو مؤمن خپل نفس نه خوشحال نه دی خپل اعمال باندې غرور او تکبر کې عجب کې مبتلا نه کیږي. د سینه د ستواره کوته المنځ زیات وکړل وشي هیڅ کيوم خو زيوم نه ومن اعمالهم مشفقون. مؤمن هغه د خپل اعمال نه ډریږي چې مو دغه اعمال به سره خدای د پاره وي. اعمال حواله سره مؤمن مشفق دی اعمال حواله سره نگران دی خفا دی چې خدای مو دغه اعمال به سره تو د پاره سره سمغه د پاره یا مغه قبلېږي نور اعمال زیاتواله معیار نه دی. اعمال خدای د پاره شول معیار دی اگر چې محدود دی خو خدای د پاره دی خدای زی قبل امکانات ډیر زیات دی مو د پاره نه دی نه چا د پاره د ذکر دی هغه نه اجر او بر. پس مؤمن دا شی دی من اعمالهم